دویم یو بل کشتونه دي. کشت یو دوی قسمه ده. موږ چې کشتونه اچو بی سی دی ته وایي. بی سی کمیټي ورته څوک وایي او کشتونه ورته څوک وایي. لکه 10 کسان راغون شي او هغوی خپلو کې چې کوم دی سلسله څوک 1000 څوک 15,000 بعضې د 100,000 روپو کشتونه وي. هغه لکونو روپو ته رسي. د دکاندارانې اچوي د یو بل سره. دې ته وایي باهمي امداد. دا د یو بل سره د امداد ډېره ښه طریقه ده، خو چې ګندګیر کس پکې رانشي او دغه رنګې عزتمندو خل سړی پکې رادن نشي. نو دا زموږ د بازار دکانداران اکثر په کشتونو باندې روان دي او ډېر دکانداران پکې ډېر ښه شو. د یو سړي کشت راوځي یکدم 10 لکه 20 لکه مال پې والي او هلته خو لږې لږې واپس ورکوي. نو ډېر ښه طریقې سره الله هغه روان کړي. نو چې کوم انسانان په بازار کې کشتونه اچولي دي بي سي کمیټیانې یو بل سره اچولي دي، نو دا جایز دي، خو کمې زیاتې په دې کې مه کوئ. بعضې کسان وایي زه به ډېر علم، بعض وایي زه به کم علم. ولې ستا په سر کې ښکري دي؟ نه، یو شان کشتونه لئ. ټیک ده، کوم کس منډه ترله وایي خدمت کوي، که هغه له سړی څه پیسې ورکوي نو بس هغه خدمتګار دی، هغه ورکولی شي. خو نور یو بل نه به زیاتې نه لري. که بعض سړي کشت راخیږي او سړی ورته که زما کشت راوخېږي 10 لکه روپو کشت دی، ما له 10 لکه او 20,000 راکړه او کشت تا شو، دا سود شو. دا خو پیسې خرڅ کړې په پیسو باندې. په دې باندې زکات شته که نشته عزتمندو په کشتونو باندې؟ نو د کشتونو مسله هم هغې سره مشابه ده چې کوم کشت دوه قسمه کسان دي. د بعضې کسانو کشتونه راختي وي، د بعضو نه راختي. که د کوم انسان کشت راختی دی 20 لکه دي 30 لکه دي ارسه، نو بیا د ده 2 صورته دي، یا به دا خوړلی وي یا به ورسره موجودي. نو که خوړلی وي خو قصه ختمه، نو بیا په ده باندې عزتمندو د ده په دې موجوده مال کې په بعض مال باندې زکات نشته، ځکه چې دا کشت خو به دا واپس جمع کوي. دا خو یې پردی روپۍ خوړلی دي. مثلا 20 لکه روپۍ کشت دی او د 10 لکه روپۍ پکې جمع کړي دي او 10 لکه روپو بعد د کشت راوخته، نو 10 لکه خو یې خپلې دي، هغه خو یې وخوړلې، هغه پردی 10 لکه یې مو خوړلې. نو دا پردی 10 لکه روپۍ خو به دا واپس جمع کوي، نو د ده په دې موجوده مال کې هم د 10 لکه روپو زکات نشته، ځکه دا به ته ورکې هغوی له. او چې د کوم انسان کشت نه دی راختی، نو عزتمندو د هغه به بیا موږ حساب کوو چې بهی تاسو کشتونه جمع کړي دي. هغه وایي جي ما 15 کشتونه جمع کړي دي او 15 کشتونه مثلا 15 لکه روپۍ مې جمع کړي دي. ټول کشت د 10 لکه روپو دی، ما 15 لکه روپۍ جمع کړي دي. نو د پوره کشت په ده باندې زکات نشته، ځکه ته خو لا جمع کړي نه دي. نو 15 لکه پکې جمع کړي دي، نو چې کوم کشتونه تا جمع کړي وي صرف د هغه کشتونو به ته زکات ورکې. نو د راختلو والا بیل مسله ده، او چې د چا نه راختې د هغه بیل مسله ده. آسان مې درته بیان کو، انشاءالله پوه شوي به.